زمونږ د الیکشن ریزلټ راغلی موږ 100% مسترد کوو. دا ګورنمنټ چې کوم دی دا د شپږو نه د 7 میاشتو نه زیات دا نشي چلیدی. دا تاسو یاد ساتئ. نو چې چا ګټلې دی هغه هم وایي داندلي شوې ده، چې چا بایللې دی هغه هم وایي داندلي شوې ده. دې نه تاسو اندازه ولې داسې به تاسو ته یو پارټي نه میلاویږي چې هغه وایي چې د الیکشن فیر شوی دی. غواړي لکه اوس فرض کړه 33,000 ووټ زمونږ په حلقه باندې ویننګ کینډیډیټ ښیي. زه چیلنج ورکوم هغه خلکو له چې څوک وایي 33,000 خلک به یو ځای ته هغه راټول کړي. که تاسو ما ته وایئ نو زه به د 30 نه 40,000 پورې خلک یو هفته ټایم ماله راکړئ، زه به درله راټول کړم. چې چا وایي چې دا ما ګټلې دی هغه دې د 33 نه هغوی دې 10,000 خلک راټول کړي، زه به شکست تسلیم کړم. پوښتنه کړې ده چې چا پارټۍ سره غداري کړې ده او هغه زموږ خامخا دوی اکشن اخلي. که فرض که اکشن وانغښتي شي نو د دې به ریزلټ جمعیت علما اسلام ته را روان وخت کې به بیا غلط راځي او عوام. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو زه د خپل د میډیا رونو ته انتهایی مشکور یم چې تاسو دلته راغلی، موږ له هم ټایم راکړه، د پریس کانفرنس کې تاسو شریک شوئ او د خپل تحصیل کابینې د مشرانو د اشفاق خان دي انتهایی مشکور یم چې دلته راغلل د پریس کانفرنس کې زموږ شرکت وکړه. دا نننی پریس کانفرنس چونکې تاسو ته پته ده چې د 8 فروری باندې تیر شوی جنرال الیکشن شو، نو مونږ د الیکشن په سبا باندې خبره کول غوښتل، خو چونکې مونږ هغه خپل تحقیقاتو ته ځان رسو او شواهد هم راټولول او دغه نو هغې کې دا 4-5 ورځې ولګېدې. نو د ټول نه اول خو زه هغه ملګرو له انتهایی مشکور یم کوم چې مونږ سره په 8 فروری د هغې نه مخکې په الیکشن کې مونږ سره منډه وواله، جمعیت علما اسلام سره منډه وواله او خپل سرتوړ کوشش یې وکړه. د ټول پی کې 66 د عوامو انتهایی مشکور یم چې کومو خلکو په موږ باندې اعتماد وکړه. انشاءالله تاسو به مایوسه کیږئ نه، موږ به هر دک درد کې تاسو سره شانه بشانه ولاړ او انشاءالله چې زموږ نه سم کیږي موږ د دې خورې بچو، د شب قدر بچو، د دې علاقې بچو او د دې خورې دپاره به موږ خپل جدوجهد د خدمت هغه جدوجهد چې کوم دی هغه به جاري ساتو انشاءالله تعالی. دا نمبر 1 خبره دا ده چې تاسو کتلی چې دا جنرال الیکشن کوم وشو نو چې کومو پارټو یا کم کینډیډیټس الیکشن ګټلی دی نو هغې هم وایي داندلي شوې ده. چې چا الیکشن لوز کړی دی، بایللې شوی دی، هغې هم وایي داندلي کړې ده. په پاکستان کې چې څومره پارټۍ دي داسې به یوه پارټي ني چې هغوی وایي چې دا الیکشن فیر شوی دی. نو په دغې خبرو باندې اوس زه به بیا خپل پی کې 66 ته راشم. زمونږ په پی کې 66 کې دا نه چې زما چا سره ذاتي اختلاف دی یا زما یو پارټۍ سره نه لګي یا بل سره نه، سوال نه پیدا کېږي. زه پازیټیو مایندډ سړی یم، زه په خدمت باندې یقین ساتم او کم از کم حقایق د خپل عوامو ته مخې ته ایږدم چې زمونږ کارکن دا ووري، زمونږ ملګري دا ووري، زمونږ د علاقې عوام دا ووري چې په پی کې 66 کې او تھرو آوټ پاکستان کې هم په دغه لاین باندې کار شوی دی او دا الیکشن ځکه چې کوم دی نو خلک وایي چې دی کې داندلي شوې ده. اوس کو تاسو تھرو آوټ وګورئ زمونږ په پی کې 66 کې تقریبا 76,000 ووټ دوی پول ښیي، 76,000 ووټ. نو تاسو کو د هغې اندازه واخلئ نو 76,000 ووټ چې کوم دی کو د هغې ټایمنګ تاسو وګورئ نو د سهار نه واخله 8 بجې پولینګ شروع شو او ماښام 5 پورې دا پولینګ ټایم و. هغې کې بیا د روټۍ او د دې دا وقفه هم ده، خو که تاسو وګورئ نو تاسو ته به چې لکه چې ډېر تیزۍ سره هم ووټ پول شوي نو دا کم از کم 6 منټه به هغه ووټ اغشتي. راوړه فرض که 15 منټو کې هغه ووټ پول شوی دی نو دا تاسو کو کلکولیشن وکړئ نو د دې به د یوې ګنټې په حساب به تاسو ته 30 ووټونه راځي، 30 ووټ په راځي. نو زمونږ 145 پولینګ سټیشنې وي او دې کې تقریبا 400-450 په هغې کې بوتونه جوړ شوي. اوس کو تاسو د دې 76,000 ته وګورئ بیا د الیکشن ریزلټ ته وګورئ نو هغې کې به تاسو ته ډفرنس ښکاري. بلکې د قومي اسمبلی تاسو ریزلټ راواخلئ او د صوبایي اسمبلی تاسو ریزلټ راواخلئ نو په هغې کې به تاسو ته یو هیوج ډفرنس ښکاري، هیوج ډفرنس په درته ښکاري. او په دې کې مین چې کوم شی شوی دی مین دا د دې دپاره دغې خلکو کړي دي چا چې دا الیکشن کړی دی دوی په دې سوچ باندې کړی دی چې یاره سند کې به مونږ پیپلز پارټۍ له مینډیټ ورکو، پیپلز پارټۍ له پیپلز پارټي به هلته حکومت کې راولو،
په پنجاب کې به مونږه مسلم لیگ نون له حکومت ورکو، هلته هغه به په میجارټي کې راولو. په وفاق کې به مونږ یو کمزوري حکومت راولو چې کم ټایم مونږ غورځو، مخکې کوو، وروستو کوو، نو هغه به زمونږ په کنټرول کې. نو هغسې هغه سیټونه چې کوم دي نو هغه دغه کړي. او زمونږ کې پی کې پی ټي آی له منډیټ ورکړی دی، هغه په دې سوچ باندې ورکړی دی چې یاره پی ټي آی کو فرض که سبا وي چې مونږ سره داندلي شوی دی یا څه شوي دي، هغوی اوس هم دا یې چغې وایي او مونږ د کې پي حکومت هغوی ته حواله کړو، نو هغوی به هغه ځای کې خاموشه پاتې شي او مونږ به خپل کار هغسې وکړو. خو زمونږ منډیټ چې کوم دی ستاسو په وساطت سره وایم، زمونږ اوټونه چې کوم دي دومره نه دي څومره چې مونږ ته لیکلي شوي دي او زمونږ منډیټ هغه پټ شوی دی. نو په دغې باندې دا تاسو وګورئ، نو که تاسو 30 ووټ پر ګنټه واچوئ نو دا 145 پولینګ سټیشن دي او 450 تقریبا 440 دي، 450 بوتونه دي. نو دا چې تاسو د دې کلکولیشن وکړئ په دغې حساب باندې چې کم 15 منټه پر اوټ پول کېږي، نو دا تقریبا 48,000 58,000 چې زیات اوټ پول شي نو 58,000 اوټ پول کېږي. نو 76,000 بل په دې کې مین شي چې د دانلې کم شوی دی، د دانلې نو په هغې باندې څوک هم نه وي، په هغې باندې مونږ تاسو به کتلي یعنې هر کلی د خپل ووټر لیست چیک کړي، هغې کې به کم از کم د 70 نه واله 80 پورې کسان چې کوم وي نو دا به د بهر نه راغلي، د 70 نه واله 80 پورې. نو که تاسو د دې ریشو ور واچوئ، د دې ریشو نو چې 4 بوتونه دي او 30 40 اوټونه هم په هغې کې اچولي شوي، نو دا 25-30 هزار اوټ په دې کې سوا راغلي دي. او دا چې کم ووټر لیست مونږ له راکړو هغې کې هم دا نومونه نشته. کم چې ایپ مونږ ته میلو، په ایپ کې هم چې ته په شناختي کارت باندې سرچ کې نو یو نوم راځي. کم اوټونه کم ووټر لیست چې کوم دی هغه چې کومې ټیچرانو له ورکړي ډیوټي سټاف والا له هغې کې دا نومونه ان شوي دي په پلین باندې د هر تقریبا په هر ووټر لیست کې د 40 نه واله 50 او 100 پورې. او بعضې داسې شوي هم دي چې یاره هغه ووټر لیست چې فرض کا په شب قدر کې استعمال شوی دی نو هغه بیا پاټکي کې استعمال شوی ډبل ووټر لیست استعمال شوي دي پکې. نو که دغه حساب سره که په هر پولینګ بوت باندې ته 20 اوټونه هم ور واچوې نو هم دا د 20,000 نه سوا اوټ پول په دې باندې راځي. او هغې باندې نه زموږ ټیچران پی دي، نه پې ډیوټي سټاف والا پی دی، نه پې پولینګ ایجنټ، ځکه چې هغه کس د بهر نه راغلی او تاسو چې د چا نه تپوس کوئ نو په هر پولینګ سټیشن به داسې خلک راغلي چې هغه به چا نه پیژندل، چا به نه پیژندل، اوټ پیچولي نو هغې سره چې کوم دی نو د اوټ هغه ډفرنس سوا شوی دی، او چې کوم ځای کې زموږ میجارټي و نو هغه ځای هغه طاقت چې کوم دی نو په هغې باندې کم کړی دی. خو دا چې کوم دی دا پری پلانډ دا کار ځکه شوی دی چې دلته کې دې صوبه کې پی ټي آی له ګورنمنټ ورکو، پی ټي آی له ګورنمنټ ورکو نو په هغې کې زموږ د صوبې داسې په دې طریقه والې ده، عمده طریقه په سند کې هم استعمال شوی، دا طریقه په پنجاب کې هم استعمال شوی، دا طریقه په بلوچستان کې استعمال شوی ده. نو پرون زمونږ قائد ملت اسلامیه حضرت مولانا صاحب هم پریس کانفرنس کړی دی او هغه پکې څه پریښي نه دي چې یاره مونږ د حکومت ایسم نه جوړېږو، او هغه هم کلو ویلي دي چې یاره زمونږ منډیټ پټ شوی دی، دانلي شوې ده. نو زه خپلو کارکنانو ته د خپل شب قدر غیور عوامو ته چې تاسو مایوسه کېږئ مه، تاسو الیکشن بایللی نه دی، انشاءالله جدوجهد به کوو، جدوجهد به کوو د دې شب قدر د غریب ولس دپاره، د خپل غریبو عوامو دپاره انشاءالله جدوجهد به کوو. د شب قدر چې کوم دی دا به د تعمیر و ترقۍ په لار به روانو، ورسره انشاءالله مونږ به د شب قدر د ډیولپمنټ دپاره چې دې کې ډیولپمنټ وشي د هغې دپاره به مونږ خپل یو ارګنایزیشن هم جوړو چې هغه به لږو ورځو کې مونږ انشاءالله د هغې نوم او هغه د هغې ټول کابینټ هغه به په ټول زمونږ په پی کې 66 کې د هغې شاخونه خواري هغه به هم انشاءالله مونږ به جوړو په پی کې 66 کې فل چې هغه په هر کلي کې به زمونږ ارګنایزیشن وي او هغه به ډیولپمنټ هم کوي، د خلکو خدمت هم کوي، او انشاءالله زمونږ د کارکن زمونږ د شب قدر عوامو به انشاءالله چاته ضرورت نه راځي، په هر لیول به د هغوی خدمت کیږي انشاءالله تعالی. دې سره چې کوم دغه دی د الیکشن په دې حواله باندې کو فرض کا زمونږ د تحصیل کابینه هم زمونږ دلته موجوده ده، مونږ دې ته مو وی پرون ضلع کې مونږ ویلي چې زمونږ په پارټۍ کې چا مونږ سره کو فرض کا هغه په هر لیول دی، کو په هر لیول دی مونږ سره غداري کړي، کو هغه تحصیل کابینه کې دی، کو هغه یونین کونسلو کې دی، کو هغه په دغه کې دی عہده باندې دی،
او یا سابقه عهدو ورسره پاتې شوي دي او جومات سره یې غداري کړي نو زما به دوی ته دا خواست دي چې انشاءالله هغې باندې بھرپور ایکشن والي او دا یې د جومات نه وکاږي نو بیا به سبا بل څوک به بیا جومات سره غداري نه کوي. په اخره کې زه هم د خپلو علما کرامو او کم چې زمونږ سره کومو چیرمنانو صاحبانو منډې والي دي، کم چې زمونږ دوستانو مونږ سره منډې والي دي، د حلقې زمونږ کارکنانو مونږ سره منډې والي، کم عام اوټر چې مونږ له اوټ راکړی دی نو هغې انتهایی مشکور یم چې په دې جدوجهد کې مونږ سره شانه بشانه ولاړو، جمعیت علما اسلام سره شانه بشانه ولاړو او دا جدوجهد یې مونږ سره کړی دی. زمونږ حوصلې بلندې دي، مونږ پرمننټ په دې خوره باندې سیاست کوو، سیاست عبادت ګڼو، سیاست خدمت ګڼو او انشاءالله زمونږ دا جدوجهد به جاري وي. خو دا کم از کم ستاسو په نوټس کې مې دا راوستل غوښتل چې دا الیکشن فیر نه شوی، دې کې داندلي شوې ده او د فارم 45 چې کوم دی د فارم 45 ریزلټ چې تاسو راواخلئ بیا او که د فارم 47 ریزلټ تاسو راواخلئ نو کم از کم 16,000 په هغې کې ډفرنس دی چې کم فارم 45 مونږ ته میلو شوی دی او کم فارم 47 بیا د افیس د سرکاري ادارې نه جاري شوی دی نو هغې کې 16,000 اوټونه چې کوم دی په هغې کې ډفرنس دی. نو په هر ځای کې چې کوم دی دا په ټول ملک کې دا داندلي شوې ده. خو فرض کا څوک په دباو کې راځي یا څه نو موږ نه د چا په دباو کې راځو، نه را باندې انشاءالله څوک دباو اچولی شي، ځکه چې موږ الحمدلله مسلمانان یو، پښتانه یو، مرګ او ژوند د الله تعالی په لاس کې او دغه دباونه مباونه چې کوم دي موږ نه قبولو او چې څه شوي دي هغه هم د عوامو مخې ته کېښودل او انشاءالله هر وخت په خپل عوامو سره په هر دک درد کې به شریک یو، په هر مړي جمدي کې به شریک یو او انشاءالله مخکې نه به چې څومره مونږ تیزه اکټیویټي کوله د هغې نه به زیات تیزه اکټیویټیز هم کوو او هر کارکن له، هر غریب له، هر مزدور له، هر کسان له به په هر دک درد کې انشاءالله ځان به رسوو انشاءالله تعالی.